اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. دا حدیث مبارک چې صاحب د مشکات په اول سر کې راوړو د دې حدیث مبارک ډیرلی شان دی. قال الشافعي رحمه الله تعالى إن هذا الحديث يدخل فيه ربع العلم. دا اغا مبارک حدیث تے چی سلورم ایسد علم پا دی حدیث مبارک کے نپرتا دا اللمعات پا 51 صفحہ کی دا روایت رانا قل دی. امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی فرمائلی دی چی مدار دا اسلام پا سلور احادیث باندی دی. یو انما الاعمال بالنیات او دویم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه کہ ترمذی نقل کرے پا 237. او بلکم حدیث مبارک دے وی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. امام بخاری رحمہ اللہ ڈنبی جل او دیار لسم صفحہ بانی راوڑے دے. او چلورم نمبر کم حدیث مبارک لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضا لأخیه ما یرضا لنفسه. امام مسلم راوڑے دے پڑنبی جل 50 صفحہ باندے. الفتوحات الربانیہ ڈنبی جل 64 صفحہ باندے. نصیب علیہ رحمتا د اسلام مدار ټول پدی سلورو احادیث باندې بنا دے. یو داغینا انما الاعمال بالنیات دے. دی حدیث آغا شان در تا بیانو. طاہر بن مفوز رحمہ اللہ تعالی آغا فرمائی کہ عمدت الدین عندنا کلمات اربع من کلام خیر البریہ. سلور ٹکی چی دی داد دین ستنی دی سلور. یو اتق الشبہات والا روایت او بل وزہد فیما عند الناس والا روایت او بل ودع ما لیسا یغنیکا او سلورم انما الاعمال بالنیات. عمدت القاری شرح د بخاری رنبجل 2 صفحہ کی دا ویلی دی چیرا دا دین دا چلور ستنی دین یو ستنا دا انما الاعمال بالنیات والا روایت دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمائی چی 3 احادیث مبارکہ من اصول الاسلام دا اسلام اصول دی. یو انما الاعمال بالنیات بل الحلال بین والحرام بین. او دریم نمبر من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. دا قول فتوحات الربانیہ رنبجل 15 پیتا کی راوڑے دے. او امام شافعی رحمہ اللہ فرمائلی دی
وی دا حدیث چې دی سلسل علم هم دی. مخکې ربع علم ویلی، اوس وی سلسل علم دی. ولی دین وی ټوټل 3 کار دي. دینو قول یا فعل یا نیت، دا 3 ټکي پکې دي. نو دا نیت 3 حصه شوله. امام بهقي رحمه الله دا اغم دا قول دی چې دا حدیث د علم او د دین 3 حصه ده. بل روایت د امام شافعي رحمه الله نه راغلی دی، وی دا حدیث مبارک نصف العلم، دا نیم علم دی. الفتوحات الربانیه علی الاذکار النوویه لومبی جلد 3 صفحه کی. او عبدالرحمن بن مهدی رحمت الله علیه مشهور محدث او بزرگ دی، آغا فرمائی من اراد ان یصنف کتابا، سوچ دا اراده لري چې کتاب تصنیف کوما، فلیبتدئ بهذا الحدیث، اغله پکار دا چې د خپل تصنیف شروع په دې حدیث مبارک باندې وکي. کتاب الاذکار د نووي لومبی جلد 68 صفحه ده. ينبغي لمن يصنف كتابا ان يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. علامه طیبی په شرح د مشکات کې وایي چې هر مولا لدا پکار دي چې هغه خپل تصنیف لیکي، نو لومبی د دا روایت پکې راوړي لدې دپاره چې د طالب العلم نیت صحیح شي. زمونږ استاسو بالکه د دې سبق نه مراد صحیح رضای د الهی، رضای الهی بمتی مراد. علامہ خطابی رحمه الله هغه فرمایلی دي وی کان المتقدمون من شیوخنا رحمهم الله تعالی یستحبون تقدیمه امام کل شیء. وی واضی تصنیف نو زمنگ مشایخ و سلف و بدا حدیث دا ارکال نمخ کی دا ارکار دا شروع کولو نوڑان دی اویلی چی یر زمنگا تدارا مخی تشی چی دا نیت اسلام اوشی چی دا عمل دا اللہ دا رضا دا پارا اگردی. اعلام الحدیث دا علامہ خطابی رنبے جل او 106 صفحہ بانی راغلی دا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرمائلو وَإِلَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ، دا چا دا پارا چه نیت نوی نو دا آغا عمل آغا لئیس پیدا نور کئی. الکا سبق والی وے سو خبری، نو سو خبری کی بتا تا علم پیدا در نکی، بس دا آسان خبر دا منگا استاسو سبق کا لگوی لی کڑیر که یادم کو که یادم نکو، که مولین شو که مولین نشو، خو زمنگا پا دی یخنی که درات للو نا مقصدو دا اللہ رب العزتو رضا کول دی. یحیی بن ابی کثیر بویلی وَيْتَعَلَّمُوا النِّيَّةَ فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ. دا عمل نمخ کی وی نیت ازدہ کئی، نیت خلقو توخائی، نیت یالک استا مقصد صدا تا اللہ جل جلالہ رضا دا. نن سوال کا وظائف سو کخلی وظیفہ را کسو چل لے زامن میں نشت، کہ یو خون تکی وظیفہ نشت ایک کاروبار میں نچلی گی. الک طالبان خون تکی وظیفہ نشت دے والی وی خلق طول اسنین شو زخوار غریب پکی واحد گرزم مہینہ فکر دیرا دے نمون وی وظیفہ شتا دے والا ہر چوک دادا کئی. یو کس خبر کولا وی د شیرګل محتمم صاحب رحمت الله تعالی علیه سرناستم او یو سړی رالی او په دې غوږ کې ورته څه خبره وکړله او هغه د محتمم صاحب داسې وړه چېدو او رنګ مبارکې متغیر شو. ما چې دی څه وویل نو چونکې ما یوی خدمت کوله نو وی بیا مې تر وروسته تپوس وکړو چې صاحب مبارک تاسو خو د دې تپوس سره ډېر وړه چېدلی او رنگ مبارکم ډیر متغیر شو، ولی دی سړی څه خطرناک خبره وکړه. ویل نه، ویل ډیر کلونو نه را پدې خوازه پدې انتظار ناسته ومه چې څوک د سړی بچی به راشي چې زما نه وظیفه واخلي. هر سړی راځي، څوک وایي کار مې نشته، څوک وایي نوکري مې نشته، څوک وایي پلان کې کار دی دې له وظیفه راکه. وظیفې راځي او خلک یې علي، خو د الله دپاره رانه چا وظیفه د ډیر کلونو انتظار نه بعد دا سړی رالی غوږ کې راته وویلي
وی یو داسې وظیفه را چې خدای رانه خوشحاله شي. په دې عمر کې وی دا یو سړی رالی ټیکه دی را نو دې ملګرو ته پته ده موږ هلته ترجمه او په تقریرونو کې په دې خبرو ډېر زور راوړی دی چې دا وظیفې د دې دنیا دپاره خو ټیک ده ممنوع نه ده، د آخرت په نیت باندې کوئ د خدای بندګان. تبلیغیان وایي وی دا دغه چې پرېږدې نو په دې نیت یې پرېږده چې د اذان اواز ماله راشي، دا رڼا او هوا پکې په خپله باندې بیا راځي، ته د رڼا دپاره پرېږدې نو اواز پکې ثانیا او بالعرض شو. اولا او بذات کا خی که ثانیا او بالعرض هو منطقی نسته. نو په خبره پیشي نو هغه فرمایي وی نیت زده کوي نیتو. وقال زید الشامی رحمه الله انی لاحب ان تكون لی نیه فی کل شیء حتی فی الطعام والشراب. زید شامی به ناشنا خبره کوله وی په خوراک او په څښاک کې زما نیت د خدای رضی چې خوراک کوم چې خدای عبادت ته پې ملا کلکه کم و بس کما چې خدای ګردې می برابري چې صحت می جوړي چې زه په دې کې علم په دې خپل بدن باندې حاصل کما په هر څه کې چې کوم دی وی زما نیت د صحیح کړی دی په هر عمل کې چې قدم علم په دې نیت باندې علم چې زما د دې بدن استعمال او ورزش وشي چې بدن می روغ وي نو علم به ور باندې څه کما حاصل کما. سفیان ثوری رحمت الله علیه به فرمایل وی ما عالجت شیئا ان اشد علی من نیتی، ما وی د هیڅ شي علاج راته دونه مشکل نه دی جوړ شوی لکه د نیت علاج چې زه څونه وکړولم، د نیت زه ډېر زیات وکړولم. ولی وی وکړه وی لانها تتقلب علی وی اوس نیت ټیک کما مازدیګر له خراب شي، مازدیګر یې ټیک کما ماخوستن له خراب شي، ماخوستن یې ټیک کما سبا له خراب شي، دا را باندې اوړي راوړي نور عملونه ګزاره کوي خو نیت ګزاره د چا سره نه کوي. او مطرب بن عبدالله رحمه الله به فرمایل وی صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، د انسان د زړه د اصلاح په د عمل په اصلاح باندې کیږي، خو وصلاح العمل بصلاح النیه، عمل به په څه ټیک کیږي په نیت باندې. متحد المتحد متحد منطق دی نو نتیجه دا راوتله چې زړه به په نیت صحیح کیږي. زړه به هلکه تصوف کې ته کار کوي چې زما نه کرامات ظاهر شي نو تا مقصود کرامات شو د خدای رضا خو دې نه شو. هر کار کې دوا کوه بس، هر کار هر عمل د یو الله جل جلاله د رضا دپاره. په حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی، دا حدیث علامه ابن رجب الحنبلی په جامع العلوم والحکم کې را نقل کړی و یحشر الناس علی نیاتهم، دا ټول خلق به په اعتبار د نیتونو سره جمع کیږي، اعتبار د نیتونو سره به جمع کیږي چې نیت د چا ارسو نه اوچت وي، نیت د چا ارسو نه اوچت وي. فکر دې راغلی یو کس چې کوم دی هغه لا اله الا الله وی عبدالرحمن صفوري نقل کړي دي وی دا هغه ثواب په یو لا اله الا الله دی. یو بل کس وی دا هغه اجر په لس چند لا اله الا الله دی، او یو بل کس لا اله الا الله وی هغه په لس لاک دی، او د بل کس تعداد نه دی معلوم، تعدادی دا اجر نه دی معلوم. تاسو څنګه لا اله الا الله وای فکر دې راغلی؟ تاسو چې ځان له کښېنئ ځان له نو دا تصور به وکړي چې بس صرف دا زړه دلته زما شته، دا نور ټول بدن مې د ځمکې نه واله پورته د اسمان پورې په دې پیزا کې زرې زرې کو ومې شیندو. نو زه اوس لیلا ویم هر یوه ذره زما سره لګې ده وایي لا اله الا الله. نو دا په اربونو کربونو نه خبره واوښته یوه لا اله الا الله دونه قیمتي شوه. بیا د دې هوا نه خیر دی لږ راکوشه ګزاره کوه، په دې شګو باندې دغه شه نظر واچوه، په شګو کې دا بدن تقسیم کا. زه ویم لا اله الا الله نو هر یوه شګه زما سره لګې ده وایي لا اله الا الله. کله د ونو په دې پاڼو باندې ورشه
هره پاڼه راسه لګې ده، کله د دریابونو په هره قطره قطره باندې ورشه دا زما سره لګې ده وایي یو سړی هسې وایي لا اله الا الله، نو دا هم ډېر لوی مقام دی، خو که یو سړی په دومره ژور سوچ باندې وایي نو په ما ژوند وکړه، په ما ژوند وکړه. فکر دی دا د هوا په چپو باندې دغه کوي، دا الله سره اشنا کوي ملا صاحب. فکر دی راغلی. نو نیت کې نه دا مسله دغه شوله دا راغله. اوس دا نیت چې دی دا عمل چې دی په اعتبار د نیت سره، نو دا په څو قسمه باندې راغلی دی عمل په اعتبار د نیت سره؟ دا عمل په اعتبار د نیت سره راغلی دی په 3 قسمه باندې. یو هغه داسې عمل دی چې خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره شوی دی، نو هغه عمل چې خالص د الله تعالی د رضا دپاره شوی وي هغه خو بېشکه بې شبې قبول دی. او یو هغه عمل دی چې هغه خالص د دنیا په نیت باندې شوی دی، د خدای رضا مقصد نه دی یاره دا یار دوست خوشحاله شي، دا کلیوال خوشحاله شي، د جنازې له ځمه چې پلان کی خان خوشحاله شي، دی واده له ورځمه چې ډنګري خان خوشحاله شي، یا دا خیرات کومه چې دا خلق خوشحاله شي. بس د مخلوق نیت پکې دی، هغه د خدای نیت پکې نشته، هغه بېشکه بې شبې مردود دی، په هغې باندې څه ثواب چاته نه میلاوي. او یو عملی مشوب دی، عملی مشوب. عملی مشوب دی ته وایي سیب علیه رحمته چې د خدای رضام پکې شته، خو د دې نه علاوه پکې دنیاوي غرض هم شته، چې عزت مې راشي، دولت هم راشي، هم خرما او هم ثواب. خلک وایي که نه هم خرما او هم ثواب، دی ته عملی مشوب وای. دا عملی مشوب څه حکم دی؟ نو په دې کې نه د عالمانو تحقیق دا دی که چرته دې سره دا دواړه نیتونه رالو، نو په دې کې 3 مسلک راغلي دي. یو مسلک خدا دی چې هغه اعدل دی، او یو مسلک هغه اشد دی، او یو مسلک هغه اخف دی. اعدل مذهب خو په دې کې نه دا دی چې فیصدۍ ته به کتې شي، که د خدای رضا دې 80% وه نو عمل قبول شو که نه، ځکه دنیاوي غرض دی پکې 40% دی او د الله رضا پکې 80 ده، نو غلبه د هغې راله. او که چرته د خدای رضا 40% وه او دنیاوي غرض پکې 80% و، بې مردود دی. دې ته اعدل الاقوال وی او اعدل المذاهب. او بل مذهب پکې نه ډېر اشد دی، نو اشد مذهب پکې دا دی وی په 100 کې چې 1% دنیاوی غرض دی، د خدای غرض پکې کم شو، د خدای غرض د رضا پکې 99% دا، او دا 1% پکې غلط دغه دی دانې دی، نو عمل برباد شو. مجتمع حلال و حرام الا وغلب الحرام. دیو سخت دي، دیو دا وایي دړی پی راوړه، دړی پی دی راوړو، په هغې کې یو څاڅکی بول ور واچوه، نو دړی ښایسته پی په دې یو څاڅکي سره تباه و برباد شو، که تباه برباد نه شو. دقه رنګې په دغه 99 حصو کې د یوی څه چې دنیاوي غرض والا راله، نو عمل تباه و برباد دی. دا ډېر اشد مذهب دی. او دریم اخف مذهب دی، او دا زمونږ ډېر خوښ دی. دا کم یو مذهب دی؟ دی وایي که د یو انسان 99% په دې عمل کې دغه د دنیا مراد ده، عزت مراد ده، خرمای مراد ده، خو 1% د خدای جل جلاله رضا پکې شته، نو دا عمل د الله په دربار باندې قبول دی.
لکه سلامته دوره چې موږ شروع کړې د هغې نه واله تر د اختتامه پورې چې کله په اخري دعا کوو په دې کې د چا یو منټ یا یو څو سکنډ هم نیت هم د خدای د رضا جوړ شوی دی نو دا ټول د هغې تابع شو. بس دا دوره د الله تعالی په دربار باندې بیا څه د ملا صاحبه قبوله ده او د الله شان ته چې موږ وګورو نو د الله د شان سره دا مذهب ډېر لایق دی. او بیا چې خپل ځان ته وګورو نو موږ محمدیانی نو زموږ سره م انشاءالله دا سمون څه کوي ملا صاحبه خوري که نورو امتونو سره الله څنګه معامله کړې ده خو د محمد صلی الله علیه وسلم د مخ خاطر ډېر سیوا دی. انشاءالله زموږ سره به الله پاک کومه معامله کوي همدقه معامله به راسه کوي چې دا لوک شانته نیت به هم راله قبلوي د خیر سره او کار به څه کېږي ملا صاحبه برابریږي انشاءالله. دا مذهب د امام غزالی رحمه الله د ډېرو غټو اکابرینو دی او په دې نږدې زمانه کې د موسی خان بازي رحمت الله علیه دا د هغه مسلک دی او ډېر زموږ خوښ دی. موږ او تاسو په دې باندې څه ورکوو فتوا ورکوو چې خدای د بندګانو اعمال قبول کړي ښه خبره ده او زموږ هغه هم قبول کړي ښه خبره ده. نو دې ته عملي مشوب وایي. ښه دا عملي مشوب دا ازده کوي او عملی مشوب کې دا حکم دا ازده کوي. دا د دې نیت په حق باندې روایتو نو دا مې درته وویل. بل صاحب علیه رحمته انما الاعمال بالنیات نو ډېرو عملونو کې به نیت کې وایي نه هر عمل کې به نیت کې هغه قاعده چې مې ته وویل هغه مه روا چې اعمالم جمع دي نیاتم جمع دي. مقابلة الجمع بالجمع تقاضا د انقسام الاحاد بالاحاد کوي. هر عمل کې نیت پکار دی او په یو عمل کې ډیر نیتونه انسان کوي شي. ټول اعتبار د چاله مناسب مهنت په نیت باندې پکار دی چې نیت د سړي څونه ډیریږي نو دونه کار برابریږي. لکه موږ او تاسو رالو سبق به مې زده کوو ایوا او د الله نبی فرمایي چې څوک دا غواړي جنتیانو ته وګورم نو طالب العلمانو ته دی وګوري نو په دې نیت به هم سړی راشي چې طالب العلمان جنتیان دي دیو ته به وګورو د استادانو سره به ملاقات وشي. کم ملګري ته پکې تکلیف وي د هغه د تکلیف ازاله زموږ د وسعي نو هغه به پکې وکړو. یو بل سره ملاقات وشي د الله په کور کې به ناسته دغه کو دا وکړو دا ټولې خبرې پکې رالي کران ډېر نیتونه په یو عمل کې راجمع کوي شي. انما الاعمال بالنیات. امام شافعی رحمت الله تعالی علیه لدیم س یو مسله راایستلې ده چې دا نیت په هر څه کې فرض دی نو په اودس چاردام کې نیت فرض دی. اودس چاردام کې څو فرض دي؟ نمبر 1 مخ ایندل، نمبر 2 لاسونه ویندل د خپل حدودو پورې، نمبر 3 د سر مسا په خپل مقدار او روان دي، او نمبر 4 پی ویندل. دا زمنګ په مذهب کې څلور فرض دي. امام شافعی رحمت الله علیه پکې نور فرایض سیوا کوي. یو دا غینه نیت دی وی نیتم پکې فرض دی چې چا نیت اونکو نو داسې نه دی شوی چې او داسې اونه شو نیت خو د هر چا وي چې دا چاره دام کوي، خو کله کله داسې موشي د سړي سخته ګرمي شوي نو بل ورته وایي یار که دا د یخې اوبه دي ولامه نو هغه د دې ګرمۍ دپاره ولامي. بیا یې وروسته بانګ وشل کوي بانګ وشاو نو اوس خو د مانځه دپاره نه ولمبلي، چاره دام خو یې نه دی کړی د یخوالي دپاره یې کړی. آیا د دغې انسان په دغې چارندام مونځ کېږي؟ موږ وایي کېږي. شافعي صاحب رحمت الله علیه وایي چې نه کېږي. او په مانځه کې موږ او تاسو نیت څه وایو؟ فرض وایو. هغه عبادت مقصوده دی ځکه په هغې کې موږ فرض وایو. او دا چارندام عبادت غیر مقصوده دی، دا خو کېږي د پاره د یو بل عبادت چې هغې ته مونځ وایي نو دې کې فرض نه دی. نو شافعي صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي انما الاعمال بالنیات. فکر دی راغلی؟ موږ وایي چې دا په عبادات مقصودو کې راغلی. امام شافعی رحمت الله علیه منګ ته وایي چې دا تیمم عبادت مقصوده ده که دا تیمم عبادت غیر مقصوده ده.
اول خدا قصه زما نه اوږده کېږي چې 5 قسمه باندې اعمال دي په هغه ځینو کې خوشافي صاحب هم او منګه ټول په اتفاق سره د نیت قایل نه خو صرف عبادت دی نو هغه په عباداتو کې د نیت منګم قایل یې غیم قایل خو منګ پکې دا ټکې سیوا کوو چې عبادت محضه او هغه وایي مطلق عبادت نو هغه وایي چې د چاردام ته تاسو عبادت مقصوده نه ویستی او په دې با کې تاسو نیت و فرض نه بولی نو تیمم خم کذالکا عبادت تے غیر مقصودا تاسو بیا دی کې ولی د نیت د فرضوالی قائل استی نو ورکی جواب نس کی خو نیت نه دی هغې کې راغلی نس کې خو نیت نه دی راغلی او هدایه کې صرف دا راغلی دی چې د هغې د دې تیمم د دې لفظ او د معنا نه نیت فهم کېږي فتیممو ای قصد وکئ قصد څه ته وایي نیت القلب ته نو په هغې کې دا نیت په خپله باندې رالی فکر دی رالی منګه ورته دا وایو چې شافي صاحب په دې تیمامه کې خاوره استعمالیږي او په چارندام کې اوبه استعمالیږي د اوبو کار څه دی دا متطهر بالطبع دی که ته نیت پکې کې که نه کې خو اوبه ته پاکوي هېڅ نیت پکې مه کوه او یو ګنده شی په اوبو باندې اینځه غشیز به پاکیږي که نه به پاکیږي کاره باره خبره ده د کافرانو نیت ته ډول معتبر نه دی او هغې هم چې یو شی وینځي په اوبو باندې نو پاکیږي او دا تیمم کې د خاورې استعمال دی نو دا خاوره چې دا نو دا متطهر بالطبع نه ده خاوره خو سړی نورم خړی دا به هله متطهره ګرځي چې نیت پکې راشي نو چونکې اوبه نیت ته محتاج نشولې او خاوره چې دا نو دا نیت ته محتاجه ده وشول هلکه منطقي قانون باندې ورته جواب ورکو په منطق کې نه دا قانون دی چې دا تخلل د جعل په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې نشي کېدلی دا خاوند دی او دای ښځه ده د دوانو ترمنځ اجنبي سړی نشي کېناستلی دا ذات دی او دای ذاتیات دي د دې ذات او د ذاتیاتو په منځ کې بل شی نشي مقررېدلی تخلل د جعل په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې نشي کېدلی چې یو بل شی د ذات او د ذاتیاتو په منځ کې واقع شي خلل جوړ کړي او تخلل د جعل په مابین د عرض او د یعنی د معروض او د عرضیاتو کې کېدی شي هغه کې څه کېدی شي ملا صاحبه کېدی شي د عارض او د معروض او د عرضیاتو ترمنځ دا کېدی شي نو دا اوبه دا ذات دی د دې اوبو سره پاکوالی دا د دې ذاتیات دي خپل د اوبه پاکوونکي دي وانزلنا من السماء ماء طهورا دا پاکوونکي دي نو دا اوبه ذات پاکولی ذاتیات دي اوس که د دې دواړو ترمنځ د ته نیت فرض کې نو ته تخلل د جعل کې په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې منطقیاً به خفه شي او دا خاوره چې ده نو د دې سره دا پاکوالی دا ذاتیات نه دي فکر دی دی بلکې موږ به دا ووایو چې خاوره معروض ده او دا پاکوالی ورسره غارض دی که اوس دې ټیم کې زه په خاوره باندې تیمم وام ما پاکوي نه اوبه شته په صحت برابر یم
دا خو دې ته عارضي طور باندې دا پاکوالی دغه شي دا راشي چې کله زه بیمار یم په چارندام باندې قادر نه یم بیا مې خاوره پاکوي، یا زه صحتمند یم خو اوبه راته په لنډه علاقه کې نه میلاویږي نو بیا دا خاورې ته طهارت راغاري شي، نو دا خاوره دا معروض ده، دا پاکول دا ورسره څه دي ملا صاحبه؟ عارض دي. نو اوس په دې کې که موږ نیت مقرر کو نو فلا اشکاله، ځکه تخلل د جعل م راوستو په مابین د معروض او د عرض کې، او دا تخلل د جعل چې دی نو دا بی نقصان دی. و اذا صرف فلا اشکالا، فکر دی که څه نقصان شته نشته. وی وسراویل اذا لم يصرف وهو الاکثر فقد قیل اعجمی حمل على موادنه وقیل عربی جمع سروالة تقدیرا واذا صرف فلا اشکال. نو انما الاعمال بالنیات، عملونو کې دا هغه پکې دي. دلته یو مسله دا زده که چې دا اعمال جمع د عمل ده، اعمال دا جمع د عمل ده، نو یو فعل دی او یو عمل دی، ما الفرق بینهما؟ دا یو علمی بحث دی. علامه زبیدی وی العمل ما کان عن فکر و رویت والفعل عام. عمل آغا دی چې د فکر او د رویت او د رؤیت نه صادر شي، او فعل عام دی که فکر دی ورسره وي او که فکر دی ورسره نه وي. په خټه کې چې یو سړی وخویږي نو دا فعل دی، فعل الماشي، ولیکن عمل دا نه دی، عمل دا نه دی. فکر دی رالی مناسب. او چې ځان په زور خوی کی نو بیا عمل دی، نو عمل یې وکړو که فعل یې وکړو فعل دی. تاج العروس ته علامه زبیدی اتم جلد 64 صفحه ده. دویم فرق پکې دا دی چې په عمل کې استمرار وي او فعل کې استمرار نه. دریم فرق پکې چا دا کړی دی چې په عمل کې قولم داخل دی، دا قولم د ژبې او عمل دی، او د فعل اطلاق دا په قول باندې نه کیږي. څلورم فرق پکې دا دی چې عمل اختیاري دی او فعل عام دی، کله اختیاري وي او کله غیر اختیاري وي، لکه خویدل د ماشي علی الطین په خټه باندې. پنځم قول پکې دا دی چې عمل د مکلف نه صادریږي او فعل عام دی، مکلف او غیر مکلف د هر یو نه صادریدی شي، د دې حیوانات وغیره د دې والا کار ته هم فعل ویلی کیږي، او زما والا او ستا والا کار ته هم فعل ویلی کیږي، او عمل صرف زما او ستا دپاره دی. فکر دی حاشیه د علامه سندی علی البخاری کی دا فرق کړی، پړومبي جلد 7 صفحه باندې وګوره. بیا بالنیات راغلی دی، نو دا نیات څه ته دغه کېږي دا ویلی کیږي نیت. نیت تعریف دا دی انبعاث القلب نحو ما یراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا. یو کار ته د یو غرض دپاره وکي، یا پی ځان ته نفع راکاږي، یا پی د ځان نه دفع د ضرر کې، یا په دې وخت کې یا راتلونکي زمانه کې د خیر دی وته، نو دا دې باره کې چې تا یو کار وکړو په مضغو کې دی ته دا کار تاویده را تاویدو، نو دې ته ویلی کېږي نیت. لکه زمونږ او ستاسو چې دې سبقونو له راځو، نو زمونږ او ستاسو نیت کې دا دی چې موږ به مولیان شو په راتلونکي زمانه کې، او بیا به په آخرت کې الله موږ لره جنت راکړي، الله پاک به زمونږ نه راضي شي. دا یې دغه شو. الکلیات د ابوالبقا ډېر ښایسته کتاب دی، نو هغې کې دا تعریف کړی دی په 360 صفحه باندې. بیا دا نیت په 3 قسمه باندې دی. یو دا دی چې تمیز راولي د عبادت د عادت نه،
یو سړی عادت دی او د عادت نه عبادت جوړ شه. ګوره چې په انسان په زړه باندې دی محنت وکړو نو د هغه عادت به عبادت جوړ شي. تاسو ټول د غرمې ډوډۍ خورئ او بیګام ډوډۍ خوړلې او سهار هم پراټې خوړلې دي، فکر دې رالی تقریبا. خو ګوره پراټې هم ځکه خوړلې چې وږي چې ماړه شو، نو دا اوس عبادت دی. او که پراټې هم په دې نیت خوړلې وې چې سبق ته تکړه شو، نو سبق خو افضل ترین عبادت دی. نو ستاسو دا چې ډوډۍ به هم عبادت. تمیز راولي د عبادت د عادت نه. عادت بدی د نیت د وجې عبادت شي، او که نیت دی نو ماما نو عبادت بدی د نه نیت د وجې نه عادت جوړ شي. This is a good exercise به تی جوړ شي. مونږ ته به بیا څه وی لکه ما خو ښایسته ورزش وکړو. دویم قسم څه شی دی چې تمیز راولي د عبادت د عبادت نه. هلکه د ماسپښین نیت دی وکړو نو دا د ادا، نو ادا ده. که ماسپښین کې د 4 رکعاتو نیت وتاړو نیت د قضا، نو بیا قضا ده. ګوره عبادت د عبادت نه جدا کوي، ادا کې که قضا کې د کم ټیم والے منځ کې. تمیز راولي د عبادت از عبادت. او نمبر 3 تمیز راولي د معبود از معبود. هلکه یو سړی سجیده لګوي نو د ده نیت څه دی؟ الله ته سجیده لګوم. او یو کافر سجیده لګوي نیت یې څه دی؟ غیر الله بت هغه ته سجیده لګوي، الله هم دې ته وساتي. دا درې واړه قسمونه ارشاد القاري په یو کم اویا کې دې کې دغه کړي دي، دا نقل کړي دي ملا صاحبه. نو راځه اوس نو دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې انما الاعمال بالنیات. بشکا عملنا بالنیات دا په نیتونو باندې دي. وانما لامرئ ما نوى او بشکا د سړي د پاره ما هغه څه دي نوا چې دی نیت کړی دی. نو دا خو په دې مخکې ټکي کې رال چې اعمال په نیات باندې شو، نو انما لامرئ ما نوى ته څه خبره پاتې نشولا. نو بعض علماء کرامو فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات دا قانون دی، و انما لامرئ ما نوى دا ثمره و نتیجه ده. او بعض علماء کرام فرمائی چې انما الاعمال بالنیات کې هغې کې قصر د مسند الیه دی. په مسند کې د مسند الیه په مسند کې را بند کړی دی. او و انما لامرئ ما نوى کې قصر د مسند دی په مسند الیه کې. یعنی د دې نیت په حق لبانې رسول الله دونه زور راوړو چې 2 قسمه دي، د قصر او د حصر دواړې پکې را جمع کو چې مسند الیه پکې را بند دی په مسند کې، یو مسند هم را بند دی په مسند الیه کې. نو په دې کې دونه مبالغه راله ما لا یخفا. په نیت باندې پیغمبر اسلام ډېر زور راوړ، دواړه قسمه قصرونه پکې راوړ. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی فیض الباری ڈنبی جل 11 صفحہ کی وی دا ڈنبی انما الاعمال بالنیات پا منزلت علت فاعلی لیے و انما لامرئ ما نوى دا پا منزلت علت غائیہ دے. اگر تحقیق کرے خدا تا تماسی اشارہ در. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله پاد تفریع ور باندې وکا مخکې هو قانون راله. نو په قانون باندې اوس رسول الله تفریع ورځي ډېرې رڼا او روشنايي په ورځي د دې د فاره چې دا د نیت والا خبره دا ډېره احمد چې خخ کار بارشي.
اوس یو مثال هم پیغمبر علیه السلام په هجرت کې دغه کړی دی ورکړی دی په ښځه کې ورکړی دی چې دا خلق په دې خبره باندې ښه پیشي لکه مثال په طور چې په من کانت هجرته هغه څوک چې وي هجرت د هغه الی الله ورسوله الله پاک ته او رسول د الله ته نو فهجرته نو هجرت د هغه الی الله الله ته دی ورسوله او رسول د الله ته دی د هغه هجرت الله او د الله رسول ته دغه دی دا مقبول دی نو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا ونيتا داغه قصد او نیت الله او د الله رسول دی فهجرته الى الله ورسوله حکما او شرعا سمانا دا دی بندا په خپل زړه کې الله او د الله رسول دایره وړاندې کو چې زه د دې او د رضا کولو دپاره هجرت کومه نو الله او د الله رسول ورلره لاس ورکو د مینې چې ستا دا هجرت موږ ته د حکما او شرعا موږ پېټه په ولګوله همداسې ده منگ دتا پا که اس دا نکلی نکو یا بیا بنیو یا دا اللہ خود درسنا خبر دے نو حکمن او شرعنم دارنگی رالا اول مرشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دلتا بے فرمائی دی چې په من كانت هجرت الى الله ورسوله په هجرت الى الله ورسوله دا هجرت بے رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو اشاره وکړه دی خبرې ته چې دنیا کې د کم عمل دی آخرت کې دقه عمل ستا بدله ده ووجدوا ما عملوا حاضرا من دبه کې دا خلق ما عملوا هغه چې دیو عمل کړي حاضرا حاضر حق عمل خودلتا دغه عمل هغه د هجرت په شکل دی د مونځ په شکل دی د سبق په شکل دی او الته بیا دا عمل د جنت د حورو د خوراکونو د بنګلو او د دې شیزونو په شکل باندې دی نو دقه ستا عمل دی جنت بل شی نه شو د تا عمل شو د دې حدیث نه وی دا مسله معلومه شوه ومن كانت هجرته آسو چوی هجرت ددو الى دنیا د پاروی یصیبها چه حاصل کی دی دنیا لرا او امرات یاد خزی د پاروی یتزوجها چه پا نکاح سر والدی خزی لرا پا هجرته نو هجرت ددو الى ما حغست دے هاجر الیه چه هجرتی کڑے دے اغیتا د چه ستا هجرت کڑے دے اقب دتا سکیگی اغب ورطا ملاویگی نو مولی صاحب پا دنیا کی خو خود شامل دا دی دنیا پسی دا او امرأتن ولیات کو دی گن وجوہات دی آسان وجہ دادا کہ دیتا تخصیص بعد التعمیم وائی لزیادت الاہتمام کہ امرأة پا دنیا کی شامل وا نو دا امرأة مستقل بیڑانگیها ولی ذکر کرلا لزیادت الاہتمام چی زیادتر خلق د خزو د لاسنات دا زینی اعمال کئی نو پیغمبر علیہ السلام زکر دی خزو تصریف کی وکرہ دویم وجہ دا دا ملاسب چی دا جاہلیت پا زمانہ کے عربیاتو بعد دا موالیو سر نکاح نکولا شریعت دا رواج ختم کو چی نا نکاح ار انسان سر کویش نو دیر موالیو دا عربیات خزو سرا دوادو پا نیت کولو بانی ہجرت اکو چی منگ آزاد کردشو دا غلامانی دا پخوانا منگ سخو عربیانی واد نکی او رسول اللہ دا رواج ختم کرے دے غوی وسوی کئی نو رازی چی مدینی تلال شو چرتا خز خبراتا میلاو شکا چرتا عربی خز خبراتا میلاو شی علامہ ابن البطال شارح دا بخاری دا وجہ بیانی دا
دریمه وجه هغه د دې دپاره داسې ده چې خلکو خو واورېدل چې مدینه منوره کې د مدینی انصارو دونه قرباني ورکړه چې د چا به دوه بیبیانې وې نو یوه به یې پرېښوده بله به یې طلاقه کړله چې مهاجر صحابي د دې سره نکاح وکړي عدت تیر شي مهاجر صحابي به ورسره څه وکړي نکاح وکړي لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې دی هغه انصاري صحابي راوستو چې زما دې دواړو ښځو کې اټینګ خو پردي حکم لا نه و راغلی یوه مې دا ښځه ده یوه مې دا ده کومه دې په تبه برابره ده چې عقل طلاق ورکما او بیا عدتي چې ته ورسره واده وکړي ځکه زما او ستا ورورولي رسول الله راوستې ده هغه خفه نه شي نو وایي ډېرو خلکو په دې نیت باندې هجرتونو ته نیت شروع کو چې لاړ به شو نو د مدینې منورې هغه انصار به خپلې بیبیانې مونږ ته په نکاح باندې راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه تصریح د دې وکړه او الی امرأة یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلورمه وجه ده بس بیا درته نور نه څلورمه وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره تصریح په امرأې باندې وکړله چې وروره دوه ټکي چې دي نو دا دوه ټکي د انسان د ګمراهۍ دپاره ډېر مختص شوي دي شیطان په دوو ټکو سړی ګمراه کوي یو دنیا دا دولت مولت او دویم چې دی نو ښځې نو دنیا او په دې ښځه په دې باندې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تصریح دغه کړله دا وفرمایله نو فرمایي فهجرت الى ما هاجر الیه هلته فهجرت الى الله ورسوله ویلي ګوره تصریح وکړه دلته ما هاجر الیه وکولي په ښه خبره باندې چې څونه ته تصریح کې خوند کوي او غلطه خبره دنیا خو ده نو هغې ته ما هاجر الیه والا ضمیر دا یې ورته دغه که دا راجع کړو نو فرمایي عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایل رسول الله مبارک انما الاعمال بالنیات بشک عملونه په نیتونو باندې دي دا دارومدار معنا دا د شوافع د زمنګ نه ده انما الاعمال بشک عملونه بالنیات په نیتونو باندې دي و انما لامرئ بشک د سړي دپاره ما هغه څه دي نوا چې دی نیت کړی دی نوا چې دی نیت کړی دی او د سړي سره ښځه هم مراد ده قرآن او حدیث اعلی ذکر کوي ادنا پی قیاسي فمن كانت هجرته سوچی هجرت ددو الى الله الله پاک تا ورسولی رسول د الله تا فهجرتون هجرت ددو الى الله ورسولی قبول دی الله او د الله رسول تا هجرت دد شرعا او حکمن الله او د الله رسول ته دی ومن كانت هجرته سوچی هجرت داغو الى دنیا ته د دنیا د حاصلولو دپاره او امرات یا د ښځې دپاره امرأه ښځې ته دغه کېږي دا ویلی کېږي قرآن کې چې څونه ځینو کې امرا راغلي دا اکثر هغه ځای چې د ښځې او د خاوند په منځ کې موافقت نه او چې کوم ځای کې وي نو هلته بې زوجه استعمال شوې ده یتزوجها چې په نکاح سره واخلي دې لره په هجرته نو هجرت ددو الا ما هغه څه ته دی هاجر الیه چې هجرت یې کړی دی هغې ته نو بعضې عالمان د دې شانې ورود دا بیانوي چې یوه ښځه وه قیله د هغې نامه وه فتح الباری کی حافظ ابن حجر وی قیلا ام قیس بانی مشهوره وه ٹھیک ده نو یو سړي د هغه دپاره هجرت کړی هغې ویل واده به سره لکوم چې ته دلته راشي هجرت دغه کې دا وکړي ابن حجر صاحب رحمه الله فرمایي چې دا واقعه خو ثابته ده چې دقسې چل و یو سړی او د ام قیس سره دغه دوستانه وه خو شاني ورود ګرځولې ما چرته نه دي موندلي چې دا د حدیث شاني ورود وګرځي لیکن علامه محمد عابد سندی رحمه الله د جلال الدین سیوطی رحمه الله نه نقل کړی دی چې زبیر بن بکار په اخبار المدینه کتاب کې فرمایلی دي چې یو سړی دی هغه د ام قیس د نکاح دپاره هجرت کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وخاتو او دا حدیث مبارک بیان کو چې یا ایها الناس
انما الاعمال بالنیات. نو لہذا شان ورود دا ګرځول صحیح شو. دارنګ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا یو مرفوع روایت په سند صحیح سره دا را نقل کړی شوی دی. هغه په دې صریح دی چې دا روایت په دقه قصه کې وارد شوی دی. شان ورود دی د ام قیس ذکر کول دا صحیح دی. او اما دغه سړی د نوم معلوم نه دی، هلکه نوم یې ولې نه دی معلوم؟ ځکه پردې ورباندې راچولې ده. اوس د دې حدیث نوم څه دی؟ دې ته حدیث النیات وایي. دویم نوم د دې څه دی؟ تلیعة الکتب، چې کتاب راواړی اول به پکې دی. دریم نوم یې څه دی؟ حدیث عمر فی باب النیه. د دې حدیث مرتبه څه ده؟ حکم پې ولګوئ. لکه حکم د حدیث څه دی؟ په دې کې د بزرګانو درې اقوال دي. نمبر 1 دا حدیث متواتر دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ویلې دی په ورځ د جمعې باندې دومره ډیرو خلکو ته، لکنه ضعیف. دا قول ضعیف دی. دویم قول په دې کې دا دی چې دا روایت مشهور دی. مشهور ولی د یحیی ابن سعید الانصاری نه 200 نواله تر 200 کسانو پورې دا حدیث مبارک اوریدلی دی. مرقات کې مولا علی قاری وایي راجح خبره دا د ملا صاحب چې دا خبر واحد دی، غریب خبر واحد. ولی پس تمام صحابه کرامو کې صرف د حضرت عمر نه رانقل دی. ټول صحابه کې د دې دویم راوي نشته. په تابعینو کې صرف د علقمه نه بیا نقل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر، حضرت عمر سے په منبر ویلې دی، رسول الله په منبر ویلې. واجبه خبره دا ده چې رسول الله په منبر ویلې دی. راوي په صحابو کې صرف یو دی او بیا حضرت عمر دی. حضرت عمر سے په منبر باندې ویلې دی او راوي په تابعینو کې صرف یو دی چې علقمه دی. بیا د اغنا ابراهیم نقل کړی دی د علقمه نه. ابراهیم نخعی اغم پی متپرد دی. او داغه بیا یحیی ابن سعید الانصاری نقل کړی دی او د یحیی ابن سعید الانصاری نه بیا 200 کسانو نقل کړی دی. نو په ډېر وروسته زمانه کې بیا د شهرت مرتبه ته رسېدلی. نو حدیث در حقیقت کې خبر واحد دی او دا شد درجی غریب دی. کوم روایت ملا صاحب غریب دی، خو غریب روایت دا غریب والی د صحت سره منافات نه لري. غریب بم وي او سبوی مولا صاحبہ صحیح بموی. نو دا میرے تا حکم ولگاو پا حدیث مبارک مان رازا. کتاب الایمان کتاب دے پا بیان دے ایمان کے. کتاب تکے قرآن شریف کی ذالک الکتاب کی برتوائی دا خیر سرا 319 کرتا دا کتاب تکے قرآن کی راغلے. او دا کتاب مانا پا قرآن پاک کی 2 راغلی دی. بے منگ زی پا زی تاسو ترڑو بخبلا بوی نئی. او د کتاب ماده کاف تی بی ماده قرآن شریف کی پا اتو مانو بانی راغلی د زی پا زی بانی منگ رڑو اغا تجربه بدی وش. نو کتابن بر وزن فعال پا مانا د مکتوب سر دے. د کتاب پا مانا کی جمع پراتا دا. کتاب تا کتاب زکوی مسائل پا کرا جمع وی. ایک دا او بل باب دے. باب پا لغت کی نوعی توائی چی دے کتاب یو قسم یو نوع دادا او بل باب بل نوع آغا دا او بل باب بل نوع آغا دا او بل فصل دے. دیکھ دا فصل اول فصل ثانی بدا کی گی دا راضی. نو فصل پا لغت کی امتیاز جدا والی توائی. نو کتاب پا مانا دے جمع والی، باب پا مانا دا نوع والی او فصل پا مانا د امتیاز
بیا دې درې واڼو کې فرق در مختار ذکر کړی دی وایي که مسایلو له اعتبار ورکې من حیث الجنس دې ته وایي کتاب مصدر شي په کتاب سره او که مسایلو له اعتبار ورکې من حیث النوع نو مسما شي په باب او که مسایلو له کې نفس تمیز مقصود وي نو مسما شي په فصل سره کتاب خدا شوز ایمان لراشه هلکه ایمان په لغت کې څه ته وایي ایمان وپېژنئ ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي تصدیق اذغان ته وایي اذغان او اذغان قبول النفس ته وایي هغه دی کې لرې یو سړی را روان دی لکه ګلدین دی یاره ګلدین به نه وي ګلدین خو ایغ نیغ روان دا خو داسې کوک کېږي نه ګلدین دی لکه دی رالی پراټه به یې ډېره خوړلي یا به یې نه وي خوړلي عرضیات به ورته راغلي وي ځکه به کوک کېږي چې لږ را نږدې راشي او لکه کنه دا خو ګلدین دی اذعان یم راشي په دې دروازه راننوځي غېږ ورکوي ړی ومني چې اوهو دی ګلدین نو چې دا زړی ومني دې ته ویلی کېږي ملا صاحب ایمان نو ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي او تصدیق اذعان ته وایي او اذعان قبول النفس ته وایي او په اصطلاح کې ایمان څه ته وایي تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بالضرورة اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما غير مقترن بأمارة التكذيب تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضرورت ضرورت پیژنئ څه ته وایي وایي پیژنو اوس نه وایي کېږه ضرورت څه ته وایي الضروري تتقدر قدر ضرورت دې ته وایي دا هغه ضرورت نه دی د منطقین ضرورت دی منطقین ضروري څه ته وایي چې انفکاک نه قبلی انفکاک د محمول د موضوع نه راځي نو دې ته ضروري وایي هلکه په منځونو پسې دعا وایي التزام تاسو کړی دا بدعت دی نو التزام دې ته وایي ضروري دې ته وایي چې انفکاک نه قبلی که چا دوا ونه کړه مونځ یې ونه شو مونږ خو د دې قایل نه یو که مونږ د دې قایل نه دوام بیل شی دی او التزام دوام یجوز التزام لا یجوز التزام څه ته وایي چې انفکاک د محمول د موضوع نه محال وي فکر دی رالی اوس تاسو ټول زما نه لرې ناستی چې زه به هم څه پوه کړم چې نږدې یو طالب ناستی وی او دا طالب څه ورته وایي پرلت یې والي زه یې ډېر ګیر کړی نو موږ څه په کلاس کې په طالبۍ کې یو طالب نو بل طالب ولدي پتون لره یو غرب را خلاص کړو ویل قاري صاحب چې سبا راتلې نو ځان صدا مه راوړه نو دا پتونان د انسان سره دغه دي ضروري دي انفکاک نه قبلی چې ته سار راځې او دا دلته کېدي او ته را روان شي داسې کېدی شي فکر دی نو ضروري دقې ته ویل کېږي تصدیق النبي اسلام بالضروره دا تصدیق پکې جداوالی نه قبلی یو سیکنډ لی هم نه قبلی یو منټ لی هم نه قبلی تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بالضروره خامخا بغیر د انفکاکا بغیر د معافی نه په تصدیق کې څه معافي دا تا ته نشته بالضروره اجمالا فيما علم اجمالا ځینې مسلې سړي ته اجمالي معلومې وي پیغمبر اسلام اجمالي نقل شي موږ ته اجمالي معلومې وي وتفصیلا فيما علم تفصیلا او تصدیقا جازما داسې تصدیق چې جازم به وي هلکه جازم څه ته وایي نو منطق ته لاړ شه په جازم کې صاحب 3 شرطونه دي شرط نمبر 1 دا دی چې احتمال د جانب مخالف نه لري احتمال د جانب مخالف ځینې شیونه احتمال لري خو لکه دا جماعت دی نو احتمال د بلې خبرې نه لري دا موبایل دی هلکه بل طالب به منطقي ووایي چې هلکه دا احتمال لري چې دا جازي نه دا احتمال دا ذهن ته دا احتمال
نشي راتللی نو احتمال د جانب مخالف بنه لري. نمبر 2 لا یزول بتشکیک المشکک، که څوک دی په شک کې غورځوي نو نه به غورځېږي، جازم دې ته ویلی کېږي. شمس الحق افغاني رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا هغه د تشکیک المشکک په دې باندې رڼا غورځوي. ویا لکه ستا په دې زړه کې چې د ایمان د پولادو کم غر پروت دی، که د تمامي دنیا انسانانو په شمول ستا د والدینو د بچو د بیبي دا ټول دنیا پسې اونخلي او د دې پولادو د دې غر نه یوه شګه رابي، لیکن ایمان دی ایمان نه دی. پښتو کې مثال یې دا دی، فوراً لکه یو خبر راشي صرف ستا نه غیر نو ټوله دنیا کې هر څه راشي لکه بس موږ نه پوهېدلو. داسې خبرې وي چې اخرت دی او دا دی او دا دی او قرآن دی او حدیث دی او پیغمبران دی او فلان دی، ټوله دنیا ستا نه غیر په دې بل طرف باندې شي او هغوی دا دلایل وایي رڼاګانې په دې باندې رڼاګانې چېرته یې تیاري خو وایي موږ درته پرې رڼا څه کوو در غورځوو دا شور او شغرب او پکړ ساز کوو، بیا هم ستا ذره شک رالی ایمان دی ایمان پاتې نه دی. ځکه دی رالی موږ خو چې صاحب علیه رحمته که څوک هر څه کوي خو په ایمان کې موږ شک شوبه کولی شو نه. خلک به هر سهار څه وایي جانانه مه د چا منو نه بې منمه، دې دپاره خو ټپه زموږ دلیل دی. فکر دی رانه دی پیشونی مولا صاحبانو جازم دی معلوم کو تصدیقا جازما غیر مخترن بامارت التکذیب. هلکه ځینې کله امارت تکذیبي سړی چې کوم دی بت ته سجده لګوي دکې نښه د شرک ده، د کافرانو نښې په ځان ته اچولي دي نو دکې نښه د چا ده د تکذیب پرته ده. یو سړی خدای مکه قرآن شریف رخلي او دا څخه ویڼو ته وداري نو دکې نښه د تکذیب پرته ده. غیر مقترنین بامارت التکذیب دې ته ویلی کېږي ایمان، دې ته ویلی کېږي ملا صاحبه ایمان. ایمان دې معلوم دا تعریف یې ذکر تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بالضرورة اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما غير مقترن بأمارة التكذيب، غير مقترن بأمارة التكذيب. اوس راشه دې خبرې لره چې د ایمان ټکی دا مصدر دی د باب افعال نه او مجرد د دې امن دی، امن ضد الخوف او د مزیدونه امن ورکول دا معنا شو. ایمان په څلورو طرقو باندې مستعمل دی دا یاد لره. نمبر 1 په معنا د ازالة الخوف چې د چانه ازاله د خوف راشي، دا کله چې کله یو مفعول ته متعدی بالذات شي او کله دو مفعول ته متعدی بالذات شي او کله داسې وي چې دویم ته متعدی بالواسطه شي. هر څنګه چې راشي خو په معنا د ازالة الخوف سره دی. کله آمنهم من خوف امن ورکوي دې ته د خوف نه، یعنی ازالة الخوف یې کوي. دویم راځي په معنا د تصدیق سره متعدی وي په واسطې د با سره، سله کې با واقعي آمن بالله تصدیق یې کړی دی د الله پاک، آمن بالله فکر دی رالی. دارنګې دریم راځي په معنا د اذعان منل انقیاد غاړه کې خوستل چې کله متعدی باللام شي انؤمن لکا انؤمن لکا نو دلته په معنا د منلو موږ به ستا منونکي او تا ته غاړه کې خوستونکي جوړېږو. نمبر 4 په معنا د اعتماد سره راځي چې کله دا متعدی شي په علا سره صله علا واقع شي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی الا وقد اعطي من الآیات په اخره کې فرمایي آمن علیه البشر، اعتماد کړی وي په هغې باندې بشر انسانانو، اعتماد کړی په هغې باندې بشر انسانانو. به هر حال د ایمان دا ټکی په قرآن او سنت کې په څلورو معنو مستعمل شو. ازالة الخوف
نمبر 2 بمعنی تصدیق او نمبر 3 په معنا د اذعان منل او نمبر 4 په معنا د اعتماد کول سره دغه کیږي دا راځي اعتماد فکر دی نو دا په غنو معنی سره د ایمان والا ټکه دا دغه شوی دی دا مستعمل شوی دی بل دا د مولا صاحبہ ایمان نو په ایمان کې چې دی صاحب علیه رحمته بیا مذهبونه هم ډېر سیوا دي دا ناڅه ټیم خوشته دی چې وی وایي په ایمان کې مذهبونه هم ډېر دي نو آسان طریقې سره تداویم مذهبونه درته پکې راټولوم چې د ایمان محل څه شی دی که د ایمان محل صرف زړه شي بیا پکې 3 مذهب دي که د ایمان محل صرف زبان شي بیا هم پکې 3 مذهب دي او که د ایمان محل په زړه او جبا قلب او لسان دواړه شي بیا هم پکې 3 مذهب دي او که د ایمان محل قلب او لسان او جوارح دا اندامونه چې عمل پې سړی کوي دا 3 واړه شي نو بیا هم په دې کې 3 مذهب دغه دي دا 3 مذهبونه دي نو 3 4 12 ډېر دي خو لکه دا موږ راټول کړل ها نو راځه که د ایمان محل صرف زړه شي نو 3 مذهبونه د چا دي یو مذهب د محققین و عالمانو دی چې ایمان عبارت ته د صرف تصدیق قلبی نه او اقرار باللسان او عمل بالارکان دا د عوارض په مرتبه باندې معتبر دي د عوارض بس د ایمان ذاتیت صرف تصدیق شو 2 مذهب د مرجئه دی مرجئه دا وایي چې ایمان عبارت دی د تصدیق قلبی نه او دا نوري خبري دا ټولي په زل دي او زیتی دي اقرار کې سیبا او که عمل په ارکانو باندې کې دا په زل دي دا پیدا نه کوي دی وایي چې کوپر کې د نیکۍ کار کافر له پیدا نه ورکوي نو په ایمان کې د ګناه والا کار دا مومن له ضرر نه ورکوي مومن له ضرر نه ورکوي دا مسله دریم چې کوم دی نو مذهب د جهمیو دی هغوی وایي چې ایمان فقط د معرفت قلبي نه عبارت دی صرف ګوره معرفت قلبي بیا دا معرفت هم وایي عام دی که اختیاري وي او که غیر اختیاري وي دیو ابو طالب صاحب او هرقل دیو هم په ایمان کې داخل کړي دي دا 3 مذهبونه خو لاړ اوس که چېرته د ایمان محل دا صرف جبه وي نو بیا په دې کې 3 مذهب دي یو مذهب د کرامیو دی دی وایي چې ایمان عبارت دی د اقرار باللسان نه په دې جبه باندې چې تا ایمان ویلی دی بس دا کافي دا تصدیق بالقلب او عمل بالجوارح ته هیڅ ضرورت نشته بل مذهب پکې دویم د یحیی بن سعید القطان دی یحیی بن سعید القطان دیو مذهب دا دی صاحب علیه رحمته چې ایمان عبارت دی د اقرار لسانی نه خو په شرط د تصدیق قلبی سره دا تصدیق قلبی او ته شرط قدر ته دی او 3 مذهب پکې د الفضل رقاشی او د غیلانی دمشقی دی دیو وایي چې ایمان د اقرار لسانی نه عبارت ته خو په شرط د معرفت قلبی سره دی مخکې ویلي په شرط د تصدیق قلبی سره او دی وایي په شرط د معرفت قلبی سره او که د ایمان محل زړه او جبه دا دواړه شي بیا په دې کې 3 مذهب دي یو مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې ایمان دا عبارت دی د اقرار باللسان او د معرفت بالقلب دواړو د مجموعین
ٹھیک دا او دویم مذہب پکې د اکثرو فقهاو دی چې ایمان عبارت دی د اقرار لسانی او د تصدیق قلبی د دې دواړو نه دغه دی خو فرق پکې نه دا دی چې تصدیق قلبی دا جزء اصلی دی او اقرار لسانی دا جزء زائد دی کله کله دا ساقطیږي هم کله کله دا ساقطیږي هم او دریم مذہب پکې د بعض علماو دی هغوی وایي چې ایمان عبارت دی د اخلاص بالقلب او د اقرار باللسان نه ګوره د تصدیق او د معرفت په ځای څه وایي اخلاص د قلب او د اقرار باللسان نه او که د ایمان محل درې ونه شي قلب لسان او دارنګې جوارح بیا په دې کې درې مذهب دي محدثین حضرات ائمه ثلاثه چې ورته وایي او دارنگی معتزله او خوارج نو محدثین حضرات دا فرمائی چې ایمان عبارت دی د دریو ټکو نه د تصدیق بالقلب د اقرار باللسان او د عمل بالارکان نه خو فرق دا دی چې دا اعمال اجزاء محسنه زایده دي اجزاء محسنه زایده دي او معتزله او خوارج دواړه وایي چې ایمان عبارت دی د درې واړو نه د تصدیق بالقلب د اقرار باللسان او د اعمالو نه خو دا اعمال اجزاء اصلیه دي زایده کوي دیونه اوس دیو په منځ کې فرق دا دی که دا اعمال د منځ نه لاړل او ګناهونه ارتکاب د کبیره وکړو نو د دې انسان ایمان لاړې بالاتفاق آیا کفر کې داخل دی که نه دی نو خوارج وایي کافر شو کفر کې داخل دی او معتزله وایي نه دی کافر شوی په کفر کې نه داخل نه دی هغوی ثابتوي منزله بین المنزلتین نو طالبانو ته موږ وایي د معتزلو په سر کې میم دی او د منزلي په سر کې میم دی نو بیا به د نه هېرېږي میم د میم قایل شو میم د میم قایل شو یکه دی راغلی دا مسئلې پکې څه شولې ملا صاحبه دا پکې دغه شولې دا راغلې چې څو مذهبونه ټوټل جوړ شو نو دا ټوټل مذهبونه په دې کې صاحب علیه رحمت چې جوړ شو نو دا دغه شو دا 12 مذهبونه جوړ شو ښه اوس راشه وبضدها تتبین الاشیاء کفر په څو قسمه دی د کفر چې کوم اقسام د ذکر کوم نو خو ته غوږ کېږه دا موږ ډېر په وسو راټول کړي دونه اقسامو ته کفر چا تقسیم کړی نه دی کفر په 15 قسمه باندې دی یو کفر عنادي دی چې د دشمنۍ یا د حسد د وجې نه انکار کوي لکه کفر د ابو جهل څه خوریا میلاو شو ویل ماما ته خو ډېر هوښیار سړی اوس خو څوک نشته مړه سمه خبره راته وکړه دا محمد چې کومې خبرې کوي دا څه وایي دا رښتیا ویل بچیه بیخي رښتیا خبرې کوي ویل ماما نو بیا ته ولې نه منې نو مې زه بیا څنګه ومنم د خانقاوي مشري د دیو د پلانکي کار مشري د دیو دا هر څه کارونه د دیو خدایي او پیغمبري ول خدای پاک دې دا ماله راکړی وی که چې دیو له ورکول هم دا دې څه کړی وی ماله دې راګوره دا عنادي کافر دویم چې دی کفر د شرک دی چې الله پاک سره نور کسان شریک جوړوي معبودانو سره شریک کوي او دریم کفر د نفاق دی پیژنئ روان دي په دې دغه کې په زړه باندې کفري په اظهار د ژبې باندې اظهار د ایمان کوي څلورم کفر د ارتداد دی د ایمان نه بعد څوک کافر شي والعیاذ بالله او پنځم کفر د دهریت دی دا زمانه چې دا متصرفه حقیقي ګڼي وما یهلکنا الا الدهر او شپږم کفر د جهود دی کفر د جهود څه ته وایي ښې پیژني او اقرار پې نه کوي لکه ابلیس د کفر جهودي دی او بل وم کفر د تعطیل دی تعطیل دا چې الله مني خو یغه بیغمه دی کارونه ولا بل عقلی پیدا کو بلی پیدا کو بلی پیدا کو بلی پیدا کو عقلی عاشر عقلی فغال دی هغه لګی دی دا نظام ولې چلی د رب العالمین نه انکار کوي الحمدلله مني رب العالمین بیا نه مني اتم کفر د ارتیاب دی په ضروریات د دین کې شک شوبه کوي
تی عقایدو کی ضروریات دین کی شک شوبه کوي په وحدانیت کې په رسالت کې په آخرت کې په نبوت کې په کتاب الله کې او نه هم چې د کفر د زندقې دی زندیق د اسلام مدعی وي او بل طرف ته په اسلام باندې اعتراضات هم کوي دا سکونی وي فکر دی راغلی د دې اصل کې څه دی مولا صاحبه دا زندیق څه ته ویلی کېږي نو دا اصل کې معرب کړی شوی دی یعنې عربۍ ته اړولی شوی دی د زندیګ نه زندیګ د ښځې دیګ نو د ښځې دیګ څنګه یې لکه ټیپر پکې پخوي الوګان پکې پخوي کرچالان پکې پخوي بینډۍ پکې پخوي مسور او دال پکې پخوي نو د قسم دقه رنګې وي دی د یو دین تابع نه دی هر یو شی هر طرف ته چې کوم دی دی منډه وایي دې ته څه ویلی کېږي ملا صاحب زندیق او بعضې علما پکې دویم قول دا کوي چې دا زندیق چې دی دا معرب دی د زندیق نه زندیق کاپ دی نو دا کاپ د پاره د تصغیر دی په پارسی کې او دا یا د پاره د نسبت ده او اصل کې دی زند دا دوه ټکي اوس سیوا کړي دي زند چې دی د زرتشتیانو یو کتاب دی د هغې منونکي ته هغې زندیق وایي نو اصل کې زند دی دا بیا یا او دا کاپ د نسبت او د تصغیر دپاره ورسره سیوا شوي دي او بیا د دې زندیق مجازن په عربي دینه باندې اطلاق کیږي غیاس اللغت 250 کې دا خبره ذکر کړی ده دریم قول په زندیق کې دا دی ملا صاحب چې دا ماخوذ دی د چا نام د زن دین نه د ښځو دین زن دین د ښځو کتاب او د ښځو دین د هغې نه یعنې د ښځو په شانته مذهب یې دی د ښځو مذهب څه دی وایي دیو په خولې باندې یوه وایي او په زړه کې ډېرې خبرې پټې کړې وي د ښځو په خبرو باندې به نه تېروځي پردۍ ښځې ته یادوم چې دا راشي رشته د سره کوي سوچ به کوې ویل لکه نوکر دی بیا نوکر نه وي د پوسېدو کې څه کې نوکر دی نو بیا ووایي پلانکۍ واورې کارخانه کې خرګاړی چلی نو ته ورته ووایه چې تعویض ورله پکار دی چې د نظره نشي مونږ خو نوکرانو پسې نه ګرځو هسې مثال مې له درکړو په دې یو ټکي کې بیا ټکي څه دي پراته دي ښه یکه دې راغلی ملا صاحبه نو دیو کې دا مسله پکې ده او دا تعریف له تاج العروس کې علامه زبیدي کړی دی په شپږم جلد 373 کې نو د زندیق مې درته درې تعریفونه وکړو د زندیق توبه قبوله ده که نه ده قبوله د زندیق څلورم تعریف هم ته کوم المبتن للکفر المظهر للاسلام کالمنافق مجموع بحار الانوار دویم جلد 438 کې دا راوړي د زندیق توبه قبوله که نه توبه قبوله 15 اقوال پکې دي خو دلته دلته نه ویما راځه ملا صاحب لسم قسم له راشه لسم قسم ته کفر د انکار وایي کفر د انکار قلبا اعتقادي وي خو لیکن په ژبه انکار کوي فکر دی دی او یولسم چې دی نو هغه کفر د کتابیت دی لکه یهود او نصوارا دا کتابیان کافران دي فکر دی د دې سره نکاح کېږي صرف کیتولک ورته وایي هغې سره کېږي د نورو سره نه کېږي یو ډله د هغه د آسماني دین اقرار کوي دا نو خو ټول کافران شوي دي څوارلسم نه چې نبي صلی الله علیه وسلم نبی اخر زمان نه مني آخري پیغمبر دا نه مني د نور پیغمبرانو هم قایل وي مرزایان قادیانیان پیژنئ قادیانیان خپل ځان له دلایل وایي و ابراهیم چې کله وپاس شو فانه لو عاش لکان نبیا وایي که دا ژوندی پاتې شوی وی نو دا به بیا نبي وی نو ګوره وایي د ابراهیم په نبوت کې مانع د هغه مرګ جوړ شو دین وی دا معلومه شوه چې د نبوت دروازه نه ده بنده ابراهیم دا د نبي جوړېدو چې دی څه نه وی فإنه لو عاش لکان نبی رسول الله اسلام فرمایي کنه ولی دی وی دا لو د څه دپاره راځي د پاره د انتفاع د اول د وجې د
نه د پاره د انتفاع د ثاني د وجې د انتفاع د اول نه فانه لو عاش لکان نبیا نو دا اول رانلې د دې وجې نه ځکه دا دویم ټکی رانلې دا راځي د پاره د چا ملا صاحبان د انتفاع د ثاني د وجې انتفاع د اول نه مونږ وایي نه تواړه و مختصر المانی صفحه 153 په هغې کې تفتازاني صاحب تحقیق کړی دی د ابن حاجب رای راوړې ده او متاخرینو اجماع په هغې رانقل کړې ده چې دا لو د پاره راځي د چا د انتفاع د اول د وجې د انتفاع د ثاني نه نو معنی دا ده چې د رسول الله نه بعد نبی یا نبوت نو که چرته او نو الله پاک به ورته ابراهیم ژوندی پرېښودی وی د غلام محمد قادیاني په شانته سړی پیغمبر نشي جوړېدی ابراهیم بیا ورته بیا پرېښودی هغه بیا نبي جوړ کړی وی نو لو راځي د پاره د چا د انتفاع د اول د وجې د انتفاع د ثاني نه فانه لو عاش لکان نبیا که دا نبیوالی وی نو خدای به ورته ابراهیم ژوندی پرېښودی وی دا قاعده ده او وروره په بخاري کې په دې صریح روایت راغلی دی چې ابراهیم وفات شو که چرته نبوت وی نو الله به ورته ابراهیم ژوندی پرېښودی وی او 15 نمبر کفر د پرویزیانو د قرآن مني او احادیثو مبارکه نه مني نو کتاب الایمان ټکی ختم شو الفصل الاول نه به انشاءالله بیا وایو بیزاوي شریف راکه وصلی الله تعالی